अस्सलाम वालेकुम मलगरो। د पाकिस्तान 61% عوام عمران خان دوباره وزیر اعظم لیدل غواړي او دا زه نه وایم. ګیلپ یو سروې کړې ده. ګیلپ یو اداره ده، هغه مختلف سروې کنډکټ کوي او هغوی دا سروې کړې ده او د پاکستان د عوامو نه دا تپوس کړی دی چې آیا تاسو عمران خان دوباره وزیر اعظم لیدل غواړئ؟ نه 61% عوامو ول دا جواب ورکړی دی چې او موږ عمران خان دوباره وزیر اعظم لیدل غواړو. په دې سروې کې ګیلپ د پاکستان د عوامو نه نورم سوالات کړي دي او د پاکستان عوامو ول څه جواب ورکړی دی ناغه هم تاسو سره په دې نننۍ ویډیو کې شریکوم. بل اړخته مریم نواز یو ډیر غټ دروغ ویلی دي. هغه دروغ څه دي اب هم په دې ویډیو کې تاسو ته وایم. او اسلام آباد های کورټ د عمران خان چې کوم ناقابل ضمانت د گرفتاری وارنټ هغه وارنټ یې منسوخ کړی دی. څنګه تاسو ته پته ده د نن نه 3 ورځې مخکې سیشن کورټ په توشاهانه کیس کې د عمران خان ناقابل ضمانت د گرفتاری وارنټ جاری کړو. هغه وارنټ پرون اسلام آباد های کورټ ختم کو. نو اوس په عمران خان کله په عدالت کې پیش کیږي دې باره کې هم یو څو خبرې کوو. پیمرا په عمران خان باندې پابندي لګولې ده، خو بیا هم په نیوز چینلو باندې او په هر ټاک شو کې په هر ځای کې د عمران خان ذکر وي او چې څومره وفاقي وزرا دي نه هغوی رس کې 15 او شپږ پرنس کانفرنس صرف په عمران خان باندې کوي. یعنی په عمران خان باندې پابندي ده او بیا هم په هر ځای کې عمران خان دی. بل اړخ ته پرویز الهي د پاکستان تحریک انصاف صدر منتخب شو. نه آیا د عمران خان دا فیصله صحیح ده او که نه دې باره کې به هم یو څو خبرې کوو. خو ویډیو کې مخکې تلو نه تاسو ته یو ریکویسټ چې تاسو زما دا پیج فالو کې او کچره دا ویډیو تاسو خوښ شي نو مخکې ملګرو سره هم شیر کې او خپل رائے را سره هم په کمنټ کې شریک کې. اول راځو د پاکستان 61% عوام عمران خان دوباره وزیر اعظم لیدل غواړي. ګیلپ یو سروې کړی ده او په دې سروې کې د پاکستان د عوامو نه یو څو سوالات کړي دي. هغه سوالات څه دي او د پاکستان عوامو ول بیا څه جواب ورکړي دي دا اوس تاسو سره شریکوم. ګیلپ چې کوم لومبي سوال د پاکستان د عوامو نه کړی دی هغه دا دی چې څوک عمران خان دوباره د پاکستان وزیر اعظم لیدل غواړي. نه 61% عوامو ول دا جواب ورکړی دی چې او موږ عمران خان دوباره د پاکستان وزیر اعظم لیدل غواړو. چې کوم دویم سوال یې کړو هغه دا دی چې موجوده په پاکستان کې کومه مهنګایي ده نه د دې ذمہوار څوک دي. پی ډی ایم د دې ذمہوار دی که نه پاکستان تحریک انصاف چې کوم تیر حکومت هغه د دې ذمہوار دی. 38% کسانو ول دا جواب ورکړی دی چې د دې موجوده مهنګایي ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف دی او 62% کسانو دا جواب ورکړی دی چې د موجوده مهنګایي ذمہ دار چې د موجوده حکومت دی یعنی د پی ډی ایم د حکومت. په دې سروې کې د پاکستان د عوامو نه دریم سوال دا کړی دی که چیرې داسې یو نوې پارټي جوړه شي چې په هغې کې څومره لیډران وي هغه ایماندار وي او یو څو ټیکنوکریټ هم په هغې کې شامل کړی شي نه آیا تاسو به هغې نوې پارټۍ له اوټ ورکوئ که نه تاسو به خپلې زړې پارټۍ له اوټ ورکوئ. نه 57% کسانو دا ویلي چې موږ به خپله زړه پارټي پرېږدو او هغې نوې پارټۍ له به اوټ ورکوو او 43% کسانو دا جواب ورکړی دی چې نه موږ موجوده چې کومه پارټۍ کې یو نه موږ به همدې له اوټ ورکوو. څلورم سوال دا شوی دی چې عمران خان کوم د پنجاب او کے پی کې اسمبلی تخلیل کړي نه آیا عمران خان دا صحیح فیصله کړې وه که نه دا فیصله د عمران خان غلطه وه. نه په دې کې 57% کسانو دا جواب ورکړی دی چې د عمران خان دا فیصله صحیح وه او 43% کسانو دا جواب ورکړی دی چې نه د عمران خان دا فیصله غلطه وه. پنځم سوال په دې سروې کې دا شوی دی چې نواز شریف لا پکار چې پاکستان ته راشي او که نه. نه دې کې 61% کسانو دا جواب ورکړی چې او نواز شریف له پکار دی چې پاکستان ته راشي او 39% کسانو دا جواب ورکړی دی چې نواز شریف دی پاکستان ته نه راځي. نه دا سروې وه دا زه نه ویم دا اعداد شمار زما نه دي. ګیلپ دا سروې کړې ده په ګوګل باندې دا ټول انفارمیشن موجود دي. تاسو هلته کو ګوګل سرچ کې دا ګیلپ سروې پکې سرچ کړئ هلته به دا ټول انفارمیشن تاسو ته ملو شي. بل اړخ ته د مریم نواز پرون په شیخپوره کې جلسه وه او په هغې جلسه کې دا وویل چې آیا تاسو چېرته نواز شریف داسې لیدلی دی چې هغه د بیمارۍ بهانه کړې وي او هغه عدالت کې نه وي پیش شوی. یعنی د عمران خان باندې یو طنز کو چې عمران خان د بیمارۍ بهانه کوي او په عدالت کې نه پیش کیږي. دا سټامپ پیپر تاسو سره شریکوم دا تاسو په خپله باندې هم پړو کې دا هغه 50 روپو والا سټامپ پیپر دی په کمې باندې چې نواز شریف د نن نه 4 کاله مخکې صرف د 4 هفتو دپاره انګلینډ ته تللی او اوسه پورې لا نه دی راغلی او په دې کې ښه ښکاره لیکلي دي چې زه د علاج د عرض دپاره صرف 4 هفتو دپاره انګلینډ ته ځم او د دې ضمانت کم چې د پاکستان موجوده وزیر اعظم دی میاں محمد شهباز شریف هغه د نواز شریف ضمانت ورکړو چې عدالت کې دا سټامپ پیپر جمع کړی دی چې زه د ضمانت علم تاسو صرف 4 هفتو دپاره دله اجازت ورکړې. نو هغه نواز شریف
اوسه پورې 4 کاله د دې وشو د 4 هفتو په ځای او اوسه پورې لا پاکستان ته نه دی راغلی او مریم نواز وایي چې آیا تاسو نواز شریف اوسه پورې لیدلی دی چې هغه د بیمارۍ بهانه کړې وي او عدالت کې نه وي پیښ شوی. بل اړخ ته اسلام آباد های کورټ د عمران خان ناقابل ضمانت د گرفتاری چې کوم وارنټ او هغه منسوخ کړی دی. څنګه تاسو ته پته ده د نن نه 3 ورځې مخکې سیشن کورټ په توشاهانه کیس کې د عمران خان ناقابل ضمانت د گرفتاری وارنټ جاری کړو. هغه وارنټ پرون اسلام آباد های کورټ منسوخ کو او عمران خان له دا حکم ورکړ چې عمران خان د اوس په 13 مارچ باندې په سیشن کورټ کې ضرور حاضر شي. څنګه چې تاسو ته پته ده چې پیمرا د عمران خان په تقاریرو باندې پابندي لګولې ده. څومره چې نیوز چینلز دي نو هغه به عمران خان تقریر کو لایو وي او کو نه هغه ریکارډډ وي نو هغه په خپل نیوز چینل باندې نه چلی. خو بیا هم کو تاسو په میډیا باندې وګورئ نه هر ځای کې د عمران خان نوم دی. کو ټاک شو دی نه په یو منټ کې لس پیرې د عمران خان نوم غستی کیږي. څومره وفاقي وزرا دي نه هغوی د ورځې شپږ پرنس کانفرنس په عمران خان باندې کوي او د هغوی په خوله کې صرف عمران خان دی. نه یو وړه ته پیمرا د عمران خان په تقاریرو باندې پابندي لګولې ده خو بیا هر ځای کې د عمران خان نوم غستی کیږي په میډیا باندې. یعنی د دې نه خدا ظاهریږي چې عمران خان ته د میډیا ضرورت نشته بلکې میډیا ته د عمران خان ضرورت دی. اوس سند های کورټ پیمرا چې کوم ابل ورځ د ایر واي هغه لایسنس معطل کړو نو هغه نوټیفیکیشن اوس د سند های کورټ معطل کړ. بل اړخ ته پرویز الهی د پاکستان تحریک انصاف صدر منتخب شو. زما په خیال عمران خان دا یو ډیره غلطه فیصله کړې ده ځکه چې کم ټیم کې عدم اعتماد کې د پاکستان کې په اپریل 2022 کې د عمران خان خلاف نه هغه ټیم کې کو تاسو پرویز الهی ته کتلی وي نه دی بکلا الته حکومت سره ملاقات کو یعنی عمران خان سره بل اړخ ته اپوزیشن سره یعنی پی ډی ایم سره به ملاقات کولی او دا سلسله جاری و او پرویز الهی دا قتل چې آیا ماته د پی ډی ایم نه ډیره فایده ده کو نه د عمران خان نه ډیره فایده ده او بیا هغه خلک سوی ایک تیر په دو شکار بیا داسې کار وکړو ځکه چې څه کسان لاړل د اپوزیشن طرف ته او څه کسان لاړل د عمران خان طرف ته او په دې کشمکش کې د عمران خان حکومت ختم شو. نظام خپل دارا دا کو هغه ټیم کې دا پرویز الهی او دا قافلیک عمران خان سره کلک ولاړو نه د عمران خان حکومت په نو ختم شوی خو هغه ټیم کې د خلکو صرف خپل پیدې ته وکتل. دې ټیم کې عمران خان ته د پرویز الهی ضرورت نه دی بلکې پرویز الهی ته د عمران خان ضرورت دی او دا غي مین وجه دا ده چې دې ټیم کې د عمران خان مقبولیت ډیر زیات دی او عمران خان چې چالم ټیکټ ورکړي نه هغه په اسانه باندې الیکشن ګټي. نه زما په خیال پاکستان تحریک انصاف او خاص کر عمران خان دا ډیره غلطه فیصله کړې ده چې پرویز الهی د پارټي صدر کو اگر چې هغه سره دونه اختیارات نشته وایس چیرمن چې هغه شاه محمود قریشي دی کوم چې سیکریټری دغه اسد عمر دی ټول فیصله چې کوي هغه به عمران خان کوي خو دې یو ډیره غلطه فیصله وکړه. تاسو دې باره کې خپل سره رائے لرئ هغه ما سره په کمنټ کې شریک کړئ او کو چېرې تاسو دا ویډیو خوښ شوي نو مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ. د الله پامان.